ایوب علیہ السلام ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر واذکر عبدنا واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. قرآن وی واذکر عبدنا ایوب، اے زما پیغمبر دے قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا. څنګه سره ګډه او چیلې ډېری شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام زکه ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې ډېری دي چې اسنه خدای را نه د چیلې وانه دي. الله وی خا دا باندې بد امرکه کم خور کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دي ټوله وبو یو. شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنی دي په دې زامنو زړه جوړ دے چې اسنه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نو د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانلی. ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناشته او لګیا دی الله 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 الله. واوري عزیزانو پیرانو میرانو نه خو تاسو طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکی زمام واوري چې سیوا د دینه ګوره بل ټکی ونه کوي څه الله 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 چې دا الله ټکی په دې زړه کې کور جوړ کی ترخص وهي پیچکس چلے فروٹ خرسے گاڑے چلے دکاندار تلا تلے وغیرہ وغیرہ خو جبا دی چے لگیائی چے اللہ 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 نوری وظیفی نشت. ایوب علیہ السلام لگیا دے اللہ 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 پاتو واڑو زامنو کوٹا را پریوتا اتو واڑا تیلان دیشو. شیطان ور تراغه ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اته واړه زامن دی کوټې لاندې شو. ول چت په د پاسه دی ویل یاو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم ز خلاص کړ. شیطان ته وی ز خدای خخم پخپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور دے صبر نہ لوی شی بل نشته. لوی مصیبت در باندې راغې او صبر دیو کو دین لوی مقام بل نشته. ایوب علیہ السلام په خپل برت کې لګیا دی په زامنو پروا مړ خدای ستا مالو او تا واغستو ستا امانتو تا واغستو. الکه چې زه تا سره امانت کې د مودر نه یو سم نو ورپسې بجاړي ها تاسو بجاړي ورپسې. اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغستو خبر خلاص. ته څه علاج رحمان بابا وی زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د قضا علاج په چا نه کی علاج صبر ده او دا ټکي ویل دي چې انا لله و انا الیه تکلیف راغه او انا لله دی ویلې د دې بډیر لوی اجر خدای تا تم درکې و مړی ته. بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دے ځکه ستا عبادت کوي چې اسنه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کی. ویل خاوه الله بیمار کړو ایوب علیہ السلام داسې بیمار کړو چې اتلس کاله په کټ واچول. اتلس کاله په ایوب علیہ السلام په کټ کې پروت او خدای ته څه وی چې یا الله ټوله بیماری ستا د طرفه ده ما ته بسر سترګو قبوله ده
یو عاشق وای کنه وای ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری د سحر دے بات تا وہی بات تا سحر بات پیجنئی سحر بات پیجنئی ماما یخلا سحر کی باد نسیم لگی خستہ وندے بات نو د عاشق وای چې اے د سحر بادا که زما د یار کوسې ته ورغی نو زما سلام ورته ووایه او بیا ورته ووایه چې ترا چې سود که مرا به هجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری تاله سپلاس درځي چې په خپل جدایۍ کې ماس وځي ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری که زما په سوځېدو ته خوشاله په خدای قسم چې ستا د لاسه په ځان ته اور لګولو زه خوشاله سبب کوچے جانان گر ہمیں گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری ایوب علیہ السلام ورته وی چې پروردگارا د دین زیات مرض را باندې کې د استاد لاسته ز په خوشالم خو جب او زړه ته مې څه موایا چې تا په یادو ما دا جب او زړه مې م بیماره وا چې تر نه چرته هیر نشي وکې دی شیطان ته خدای وی اوس وایا او یا الله معافي غواړم جبرائیل علیہ السلام اتلس کاله پس الله راولې غلو چې ورشه ایوب علیہ السلام روچت کا او ورته وای چې دا خپه پس مکه هوا جبريل راغه او ایوب علیہ السلام روچت کو ارکض برجلک چې خپایواله نو د خپل لاندې چینا راووتا ورته وای هاذا مغتسل بارد وشراب پچینا کې ولا غوپا ورکړه خو چې غوپا ورکړه او راوی وستو دا سی ولکه چې دیړو چرته بیمار شوی نو خزه تلی و مزدورای پسې هغه به مزدوری کوله او روټای به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له پریزانه راوړه چراله چې کټ کی ګوري مریض نشتا ځکه چې ایوب علیہ السلام خو جگ جوړ ناست خزه ویل یا الله زما بیمار څه شو आवाज ورته د اسمان نو شو چې کتاو د بیمار سترګې دي پخپلو کې ولګې دي نو یو بل بصر او پیجنې چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکړه نو د خپل میړه سترګې و پیجن نو ورغاړې وته او په سجده پرې وته او د خدای بلې مهربانۍ ته ګوره په دې بیماری کې ایوب علیہ السلام ته په څه خپه شوی ورته وی چې زه جوړ شم وخذ تا به زه سل درې وهم قسم یې خوړلې ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې خزي ته خو ما سره ډیره خواري وکړه او ما قسم خوړلې چې سل درې به دی وهم نو الله ورته وی چې ایوبا نری نری لرګي راغونډ کوي او سل او یو داسي ګډه غوندې جوړ کا په هغه د سلو لرګو په ګیډي یو ټپ اسې دی لور کنو قسم نه بخلاص شي تاسو خیال نه نو د الله مهربانه هیڅ سره سبي نه دي هیڅ سره مونږ ټول دا غي دا کائنات ټول دا غدي خو اهدنا الصراط المستقیم لد ایمان پسترګو ګورئ چې خدای دا سم لار څه ده او ما ته څه کول پکار